آنلاین پیسې به څنګه ګټو؟ د دې په باره کې زیاتکر کسان تپوس کوي داسې یو اپلیکیشن راته وښایه چې موږ د هغې په تور باندې آنلاین روپۍ ګټو. او په فیسبوک یوټیوب کې هم دا قسمه ویډیوګان تاسو له مخې له درځي چې یوه ګنټه کار کوئ نو $15 به ګټئ یا $10 یا $20 چې دي دا تاسو د یوې ګنټې ګټلی شئ. دغه شان به تاسو ته په واتساپ باندې هم میسج راځي یا به لاندې کمنټس هم تاسو یعنې چې په هغې کې به یې دا لیکلي کم کسان آنلاین روپۍ ګټل غواړي نو به د فلاني نمبر چې دی زموږ سره رابطه وکړئ. نو آیا دا کسان رښتیا وایي یا آنلاین روپۍ ګټلی کېږي یا نه ګټلی کېږي؟ نننۍ ویډیو چې دا زموږ د دې په باره کې ده د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. نو کم کسان چې تاسو ته په واتساپ باندې میسج کوي یا په کمنټس کې تاسو دا ووینئ چې به د فلاني نمبر چې دی زموږ سره رابطه وکړئ. هر کله چې تاسو په هغې نمبر باندې رابطه وکړئ نو هغه به ستاسو نه د پیسو مطالبه کوي. هغه تاسو ته چې دومره روپۍ راولېږئ نو تاسو به زموږ سره آنلاین کار کوئ یا به زموږ په ټیم کې چې دی تاسو به شامل شئ. نو هغه تاسو په دې باندې دوکه کړي چې آنلاین تاسو به روپۍ ګټئ. خو کله چې تاسو هغه ته هغه روپۍ ورولېږئ نو بیا هغه آنلاین کار چې دی هغه نه کوي ستاسو نه دغه روپۍ چې دي آنلاین یې نه ووایي. لکه هغه خو روپۍ وګټئ آنلاین خو تاسو روپۍ چې دي آنلاین نشئ ګټلی. ځینې کسانو پکې اپلیکیشن نه ایستلي دي. د اپلیکیشن په تور باندې چې دی تاسو دوکه کوئ یو کس ته وایي دا روپۍ چې دي دا به ډبلیږي. لکه یو کس ته هغه روپۍ چې دي ډبلې هم ورکړي چې 100 روپۍ جمع کړي نو 200 روپۍ ور ورکړي او هغه هم بل کس جمع کړي نو د هغه روپۍ چې دي هغې کس ته یې ورکړي. نو هغه لاړ چې خپلو ملګرو ته ووایي دا اپلیکیشن چې دی دا 2 روپۍ ورکړه نو یو ملګری پکې جمع شي داسې پکې نور کسان جمع شي نو چې ډېر کسان په هغې کې جمع شي هغه اپلیکیشن چې دی هغه روپۍ غونډې واخلي او بیخي وتښتي. لکه هغه اپلیکیشن چې دی دوباره بیا کار نه کوي نه تاسو ته هغه پیسې شو کوي او نه تاسو ته هغه روپۍ چې دي واپسې درکوي. نو آنلاین اپلیکیشن چې دی په هغې باندې به هم اعتبار نه کوئ. یو ستاسو نه یو کس آنلاین روپۍ غواړي نو هغه روپۍ چې دي دا به هم نه ورکوئ. بل لا ځینې کسانو ویډیوګان راښکړي دي هغه وایي چې لکه ستاسو فنډونه چې دي دا به جمع کېږي دا فلانی شی چې دی دا شیر کوئ نو ستاسو به دومره فنډونه چې دي دا به جمع کېږي نو تاسو ته به د هغې هغه روپۍ چې دي دا به میلاویږي. یو کس پکې دا قسمه ویډیو هم کړې وه چې تاسو پیاده ګرځئ نو تاسو ته به د پیاده ګرځېدو چې دی فنډونه به جمع کېږي او هغه به ستاسو په روپو کې بدلېږي. نو دا به ستاسو ذهن مني چې یو سړی پیاده ګرځي نو هغې اپلیکیشن ته د دې پیدا سره که اوس فیسبوک او یوټیوب روپۍ ورکوي نو هغه تاسو له د اشتهاراتو روپۍ چې دي دا درکوي. لکه اوس موږ دا ویډیو جوړه کړه دا یوټیوب ته ور وخېژوله نو په دې چې کوم اشتهارات راځي نو د هغې هغه روپۍ میلاویږي. بل دا چې هغې فیسبوک والو ته هم د دې روپۍ میلاویږي. نو چې اوس یو اپلیکیشن ته خپلې روپۍ نه میلاویږي نو هغه به تاسو له روپۍ نه څه درکوي. بل دا چې ته پیاده ګرځې نو تا ته به هغه روپۍ د کوم ځای نه درکوي. لکه د اپلیکیشن بدل د ځانه روپۍ درکوي. نو دا ټول چې دي دا دروغ دي. په دې باندې یقین مه کوئ. که کم کسان آنلاین روپۍ ګټل غواړي نو هغه فیسبوک یوټیوب له دې له به ویډیوګان ورکوي یا به په ویب سایټو باندې چې دی په هغې باندې به کار کوي خو آنلاین روپۍ به نه جمع کوي. ویب سایټ یې قسمه قسم دي لکه اوس آرټیکل یې ته لیکي په هغې باندې به اشتهارات لګي د هغې به تاسو ته روپۍ میلاویږي. خو دا داسې एकदम هم نه میلاویږي لکه د کومو کسانو چې ولې یوه ګنټه کار کوئ یا 2 ګنټې کار کوئ نو تاسو ته به دا روپۍ میلاویږي. په دې کې کم از کم چې دی یو کال لګي. کم وخت چې دی یو کال لګي که ته فیسبوک نه روپۍ ګټې او که د یوټیوب نه ګټې نو هغې باندې به یو کال چې دی دا به لګي. ځکه چې ته د دې په هر څه باندې ځان پوه کوې نو په هغې کې هم وخت تېرېږي. بل دا چې د دې لپاره به ته چینل او خپل پیج چې دی دا به مونیټایز کړې نو د هغې نه وروسته به دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. خو داسې نه میلاویږي چې نن تاسو کار شروع کړو او سبا تاسو ته روپۍ میلاویږي. نو کومو کسانو د دې په باره کې تپوس کوو نو روپۍ چې دي دا داسې په اسانو نه میلاویږي. په هغې کې چې دی لکه وخت تېرېږي وخت پکې تېرېږي نو هلو به تاسو ته آنلاین روپۍ چې دي دا به میلاویږي. خو به د فیسبوک نه تاسو ته میلاویږي یا به د یوټیوب نه میلاویږي یا داسې نور اپلیکیشن چې دي په هغې کې به تاسو ته میلاویږي. خو په هغې باندې به تاسو محنت کوئ. خو دا قسمه اپلیکیشن چې دی د هغو نه به ځان ساتئ چې ستاسو نه الټه روپۍ غواړئ چې روپۍ زموږ سره جمع کوئ. که تاسو روپۍ جمع کړئ نو دغه روپۍ چې دي دا به ستاسو نه تښتئ. بل لا چې تاسو به ګورئ چې د اپلیکیشن موږ له روپۍ د څه راکوي. کوم اپلیکیشن دی که نه یا ته تصویران ورکوې دا تصویران پکې ته خرڅوې نو هغه تصویرانو به تاسو ته میلاویږي. یا تاسو سامان خرڅوئ نو هغې سامان به تاسو ته روپۍ میلاویږي. خو اوس یو اپلیکیشن د څنګه چې ما تاسو له مثال درکړو یو کس ویډیو کړو چې پیاده ګرځئ نو د پیاده ګرځېدو به تاسو له 100 روپۍ درکړي. نو په داسې قسمه ویډیوګانو باندې په دا قسمه ویب سایټو باندې چې دی یقین مه ساتئ. بل دا چې آنلاین روپۍ چې دي دا مه جمع کوئ د یو کس سره. نو کومو کسانو د دې په باره کې میسج کوو آنلاین روپۍ نو آنلاین روپۍ چې دي تاسو د فیسبوک یوټیوب او د ویب سایټو کې آرټیکل ورکوئ د هغې نه ګټلی شئ. نور داسې شارټکټ نشته چې د هغې نه تاسو روپۍ وګټئ. که ویډیو مو خوښه شوي نو یو لایک شیر کمنټ چې دی دې ویډیو له لازم ورکړه. داسې نور ویډیوګانو لپاره زموږ د فیسبوک پیج هم